د پاکستان د آزادۍ تقریبا 79 سالو شو او تر اوسه پورې پاکستان یو داسې لیبارټري جوړه نه کړله چې د پاکستان دپاره یو ښه او عوام دوست نظام جوړ کړي. کومه چې زړه لیبارټري وه هغه خو فیل شوله، هغې چې کوم نظامونه جوړول په هغې باندې ستړی شو خو نظام کامیاب نه شو. اوس د بل نظام جوړولو دپاره ترجیحات دي او هغې دپاره کوششونه کیږي. که ته وګورې د پاکستان وزیر خارجه بله روز بیان ورکړی چې کوم د پاکستان اوسنی نظام دی دا پیل شوی دی او کار نه کوي، ثمرات نه راوځي. دې وجې نه موږ دپاره یو نوی نظام پکار دی. د هغې مطلب دا و چې پاکستان کې ډېرې صوبې پکار دي، NFC ایوارډ باندې خبره پکار ده او 28 ترمیم پکار دی. خو آیا دا به کامیاب شي که نه؟ اوس که ته په تاریخ باندې نظر واچې په پاکستان تاریخ کې مختلف نظامونو باندې تجربې شوي دي. 1950 کې پاکستان یو نظام جوړ کړو چې هغې ته به وی 1 یونټ. د هغې مطلب دا و چې مشرقي پاکستان یعنې بنګلادیش به ځان نه صوبوي او مغربي پاکستان یعنی دا پاکستان دا به ځان نه صوبوي. پاکستان به په 2 صوبو کې تقسیم شي، کېدای شي د دې نه پاکستان ته پیدا میلاو شي. خو څه وخت چې تیر شو نو پته ولګېده چې هغه پیدا نه ورکوي، هغه کولیب شو. بیا پاکستان آزادۍ سره پاکستان یو جمهوری ملک و. په 1957 کې یو تجربه دا وشو چې راځي ډیکټیټرشپ چې کېدای شي پاکستان د ډیکټیټرشپ سره ترقي وکړي. بیا 1962 کې هغه فیل شو نو بل یحیی خان راغی. بیا 1977 کې جنرال ضیاء الحق راغی. بیا 1999 کې جنرال مشرف راغی. مختلف تجربات شو، کله جمهوریت، کله ډیکټیټرشپ، کله جمهوریت، کله ډیکټیټرشپ، او کامیاب یو هم نشو. تر دې پورې چې پاکستان په نظریه باندې هم تجربه شوې ده. پاکستان آزادۍ سره یو اسلامي جمهوریت پاکستانو په 1962 پایین کې دا پاکستان صرف جمهوریت پاکستانو. بیا 1973 کې بیا واپس پاکستان مسلمان شو، اسلامي جمهوریت پاکستان شو. یعنی تر دې حد پورې تجربې شوې دي خو هغه ټولې ناکامې شوې دي. او سوال دا دی چې د دې وجه څه ده؟ ولې پاکستان کې یو نظام کامیابیږي نه؟ که ته په هغې باندې غور وکړې نو اولنۍ وجه چې مخې ته راځي هغه دی د پاکستان کیپیټلیسټک نظام. پاکستان کې یو سرمایه‌کار هیڅ کله دا نه غواړي، یو سیاستدان هیڅ کله دا نه غواړي چې د هغه پاور ډایلوټ شي، کم شي یا د نورو خلکو ته منتقل شي. دې وجې نه پاکستان کې چې کم الیټ کلاس دی هغه خپل پاور کمول نه غواړي او چې ته نظام چینج کړې نو د هغې پاور به چینج کړې، هغې ته به څه نقصان رسي نو بیا هماغه الیټ کلاس د دې مخالفت کوي. دویم دا چې پاکستان کې چې کم غریب دی اگر روز تر ورځه غریبه کېږي، هغه ته پاور نه میلاویږي. کم باصلاحیت خلک دي په غریبو کې هغه پاور پوزیشن ته نشي رسېدی. او چې کم مالدار خلک دي اگر که هغه بې صلاحیت وي، هغې کې صلاحیت د سره یې نه خو هغې د ملک حکمرانی کوي، هغې په ملک باندې رولینګ کوي نو هغه حکمرانی بیا صحیح طریقې سره مینیج کېږي نه. دویم نمبر ته وګورې پاکستان کې چې کم نظریه وه، کمې نظریې باندې پاکستان جوړ شوی و چې پاکستان به یو اسلامي ملک وي، پاکستان کا مقصد کیا لا اله الا الله، پاکستان کې به قانون اسلامي وي او د قرآن او د حدیث مطابق به فیصلې کېږي دلته. نو هغه خو د هغې الټه کېږي بلکې د هغې اپوزیټ خلک روان دي. ته وګورې پاکستان کې سود نظام، پاکستان کې عدالتي نظام، پاکستان کې چې کم آئین کې ترمیم کېږي هغه ټول ښکاري داسې چې دا د اسلام خلاف دي. سیملرلی دریمه وجه هغه دا ده چې پاکستان کې د عوامو د مرضۍ مطابق فیصلې نه کېږي. دغې وجې نه مسله دا را پیدا شي چې بیا کم سیاستدانان هغې بیا په عوامو باندې پیسې خرج کول نه غواړي ځکه چې ووټ خو هغې ته بل طرف نه میلاویږي. نو بیا ترجیح بدل شي عوامو ترقي یافته کارونو نه هغه طرف ته چې کم طرف ته دې ته ووټ میلاویږي هغې باندې بیا پیسې ولګوي، الیکشن کمپین باندې کروڑونو اربونو پیسې ولګوي نو هغې را سر کولو دپاره بیا واپس کرپشن کوي، مختلف قسمه دوکې دړاکې کوي. د عوامو د فایدې دپاره خو بیا کار نه کېږي. دې وجې نه عوامو ته سهولیات نه میلاویږي نو په نظام باندې بیا سوالات راوچتېږي. او سوال دا دی چې آیا دا اوسنی چې کم نظام راویستلی دی چې ډېرې صوبې جوړول غواړي او NFC ایوارډ باندې خبره کول غواړي، آیا
چې کوم دوه غټې پارټۍ دي پیپل پارټي او مسلم لیگ نون آیا هغوی دا غواړي چې دا کامیاب شي که نه دې ته به څه ناڅه مزاحمت شو کوي ستاسو څه خیال دی خپله رائے کمنټ سیکشن کې ولیکئ تھینک یو الله حافظ